أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 14 آیات نمبر 100 یو آیات چنینو آغا بویلے کینگی. دے مخ کی آیاتونو کی ہم ہجرت متعلق چنینو آغا ذکر ولو. دے آیات کی ہم مخکې کې دغه تذکره و چې کم انسان هجرت ونه کو د څومره چې دی نو هغه ګناه میلایږي. دې آیت کې اوس الله جل جلاله دا ذکر کوي چې کم انسان هجرت فی سبیل الله د الله د احسان او د الله د رضا دپاره چې نو هغه هجرت وکړي، هجرت شرعي چې ورته ویلی کېږي، نو دله به الله جل جلاله د دغې په برکت سره چې دی نو هغه څه ورکوي. نو دې کې اوس د هغې تذکره نه مخکې هم پرون مونږ ویلو چې هجرت ویلې کېږي چې دی نو هغه هجران الوطن ته خپل ملک چې دی نو هغه خپل علاقه پرېښودل، او په اصطلاح کې هجرت ویلې کېږي دی نو الله د دین دپاره خپل کلی خپل علاقه وطن پرېښودل، نو دې ته ویلې کېږي هجرت. بیا موږ ووایو چې هجرت یو چې دی نو هغه فرض ولو، بیا یو سنت پاتې شولو، یو مباح پاتې شو. نو لاول چې دی نو هغه اسلام کې هجرت کول چې دی نو هغه فرض ول، بیا فتح مکې په موقع باندې دغه هجرت چې دی نو هغه ختم شولو، هجرت فرضیت چې دی نو هغه ختم شولو. الله پیغمبر فرمایلو لا هجرت بعد الفتح، د فتح مکه نه وروستو هجرت چې دی نو هغه نشته دی. او دویم چې دی نو هغه هجرت سنت هجرت چې دی نو هغه وسوم پاتې دی، وسوم چې دی نو هغه شته. الهی کلمت الله د پاره چې دی نو هغه هجرت کول، دین د زده کړې د پاره چې دی نو هغه هجرت کول، دا وس چې دی نو هغه هم باقي دی، وس هم چې دی نو هغه دغه هجرت شته. یو چې دی نو هغه هجرت مباح دی، دنیا د حصول د پاره، دنیا د پاره چې دی نو هغه کاروبار د پاره کول، بل څه مزدورۍ وغیره د پاره هجرت کول، نو دغه هجرت چې دی نو هغه مباح دی. که صحیح نیک مقصد باندې وي جو ښه دی، او که غلط او بد مقصد وي چې بیا پې نور ګنهګار دی، نو دغه هجرت دی. بیا د الله پیغمبر چې دی نو هغه فرمیل چې اصل هجرتو حدیث مفهوم دی چې اصل هجرت هغه دی چې سړی چې دی نو هغه د هغې ګناهونو نه ځان وساتي، د کم نه چې الله او د الله رسول چې دی نو هغه منع کړي. پیغمبر علیه السلام حدیث مفهوم دی المهاجر من هجر الذنوب، یو کې چې نو هغه راځي ما نهى الله ورسوله، اصل مهاجر هغه دی چې کم کارونه الله پاک دی منع کړی او د الله رسول دی هغه پرېږدي. او یو روایت مفهوم چې نو ادا دی چې اصل هغه مجاهر اصل چې نو هجرت کوونکی هغه انسان دی کم سړی چې نو هغه ګناهونه او خطاګانې چې نو هغه پرېږدي، د دغه نه چې نو هغه خپل ځان وساتي. د دې آیات متعلق شان نزول کې چې نو هغه لیکلي دي، وایي چې حضرت زمر بن جندب رضی الله تعالی عنه دا عمر رسیده بوډا چې دی نو هغه صحابي ولو، مکه مکرمه کې چې نو هغه پاتې کېدلو. او تفسیر ابو سعود کې چې دی نو هغې سره دا هم لیکلی، تفسیر ذخیره چې دی نو هغې هم ذکر کړی دی، وایي چې کانه اعمه دی په سترګو باندې نابینا هم ولو، او د عمر د ډیروالي د وجې نه چې دی نو هغه بیماري ورته هم، ځکه بوډاوالی دا په خپله هم مستقل یو بیماري ده، نو په هغې په وجه باندې بیمار به هم هر وخت یو. د دغه ټولو باوجود کله چې دا وړاندبنی آیات چې دی نو هغه دا واورېدلو ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. نو چې دغه وعید کله واورېدلو نو خپل بچي او زامن او وصي چې نو هغوی را وغوښتلو، ویې چې ما ځان سره په کټ باندې واخلی، زه هجرت چې دی نو هغه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته کوم. بچوی چې نو هغه وسو زامنو چې نو هغه ورته چې بابا جان الله رب العزت چې نو هغه خو استثناء کړی ده الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان،
هغه کسان چې کم نو هغه معذور دي نو د هغوی دپاره چې نو هغه ګنجایش دی نو ګوره ته نابینا همې بوډا همې بیمار چې دی نو هغه همې نو تاکې چې نو هغه عذرونه خو ټول منتلی کېږي ته دغې وعید نه چې نو هغه بهر نو دوی ورته وایي زه دغې وعید کې چې نو هغه نه یم تاسو خو پکې نه داخل کړه که زه په دغې کې چې نو هغه معذور کیم نو تاسو خو معذورین نه تاسو خو ما وړی شئ ما په کټ کې واچوئ او هجرت چې نو هغه شروع کړئ ما مدینې منورې ته چې نو هغه بوځئ وی دی چې څنګه په کټ کې واچولو دی د خپل علاقې نه چې نو هغه روان کو حالن کې مدینه منوره او مکه مکرمه په منځ کې تقریبا چې نو هغه 311 خواشه چې نو هغه مل فاصله ده اوس دومره فاصلې دومره لوی عظم په دغه عمر کې چې نو هغه وکړلو او د هغوی ته ما د قشان ځان سره په کټ باندې چې نو هغه واخلې ویسي اوس چې کله چې نو هغه دغه شانتي روان کو سلار چې نو هغه وهله په هغې کې دوی له چې نو هغه مرګ رالو نو چې کله ولا مرګ وفات شولو نو دلته خلک وینئ چې نو هغه په کور کې پاتې شو نه هجرت وشو مدینې ته لاړو مدینې ته هم ونه رسېدو او په خپل کور نه چې نو هغه ووتلو په لارې کې چې نو هغه وفات شو ځان لیم ستړی جوړ کړو خلکو لیم جوړ کړو نو چې خلکو دا خبره شروع کړي الله جل جلاله دا یو آیات وسره نو هغه راولېږلو من یهاجر فی سبیل الله څوک چې نو هغه د الله رب العزت چې نو هغه په لاره کې نو هغه هجرت کوي او د خپل کور نه چې نو هغه په دغه نیت باندې ووتلو ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله او بیا دله په داسې حالت کې چې نو هغه مرګ رالو نو د اجر چې نو هغه اوس په الله باندې دی الله رب العزت بدله د خپل شان نشان چې نو هغه اجر او ثواب چې نو هغه ورکوي نو الله جل جلاله د مبارک دا دومره لوی چې نو هغه څوک له ثواب او فضیلت دا ثابت آیات چې نو هغه د دې په فضیلت کې رالو چې نه دا هغه الله جل جلاله کامل اجر او کامل ثواب چې نو هغه ورکړلو نو ځکه الله وایي ومن یهاجر فی سبیل الله څوک چې نو هغه هجرت وکړي د الله په لاره کې یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا نو دی به مومي په ځمکه کې چې نو هغه ځای د اوسېدو کثیرا لوی وسع او فراخي دا بول الله رب العزت چې نو هغه ورکوي اوس نو هغه د مراغمن نه مراد څه دی نو د مراغمن نه یو تفسیر کې چې نو هغه علامه مجاهد رحمه الله فرمایي چې مراغمن نه مراد چې نو هغه ټکانه ده دا رزق حلال نه دویم تفسیر چې نو هغه وایي چې د مراغمن نه معنی چې نو هغه ټکانه ده او دریم چې نو هغه چې د مراغمن نه مراد چې نو په دشمن باندې غلبه ده بهرحال کله چې سړی د الهي کلمت الله د پاره چې نو هغه هجرت وکړي الله جل جلاله د انسان له دغه ټول ثوابونه چې نو هغه ورکړي وساعتن او فراخین الله رب العزت دغه سره چې نو هغه فراخي په هم راولي فراخي متعلق چې نو اس یو د عبرت واقع ده خو ما په خپل چې نو هغه په کتاب کې نه دلیدلی ما د سو کتل هم یو سوزونه خو زما د نظر د ولاند چې نو هغه نه د تیر شوی لیدلې مینه خو په تور د عبرت چې نو هغه حق سره د دې سره مناسب ول نو زکه وي نو هغه یو پیر یو کورنۍ په پاغوي باندې ډیر فقر فاقه چې نو هغه رالل نو چې کله په دې باندې فقر فاقه ډیر رالل نو چرته اوریدل چې هجرت کې لوی برکت دی او هجرت چې څوک کوي نو هغه چې نو فل ارض مراغما کثیره وسعت دی په فراخي چې نو هغه بیا عمومي نو چې کله دې نو هغه د خبر دا اوریدل نو دوی هجرت شروع کو چې د علاقه کله وطن به پریدو بل کله ته بلاړ شو هجرت به کو دې زینه کې دې ش الله پاک چې نو هغه وسط راولي اوس دې کله چې نو هغه هجرت کړي د کور نه ټول په اتفاق اتحاد سره چې نو هغه ووتلو اوس سزټه پورې چې نو هغه هجرت وکړل روان وتلن پای کې د غرمې ډوړې ټیم شوی دی نو دې نو هغه دا خبر وکړل وی زور دی چې زو لاړ شم کور چې کوم مشر وسړی چې تاسو لپاره د خوراک چې نو هغه سه تنظیم وکم جو باز ته وی چې بچو تاسو لار چې لرګي را غون کې کور والته چې دنیا نو هغه کټوي کې دا په خپل چې نو لنده غشي واغستلو زو بخکار وکم وی دې چې کله لاړو ان چې نو هغه نور کار کولو نو په ونه کې مرغۍ نستو نو کله چې هغه مرغۍ چې نو هغه ته خپل نخې برابر کوښتلې الله تو هغه مرغۍ چې نو هغه گویا کړله هغه ورته چې ما ولي وی چې نو هغه خوراک سره سشته نه د اخیت ترتیب د پاره جوې سید وی زما چې نو هغه مولا دی ونی یخ کې نو هغه سکه د کی خزانه د غزان لروال استاسو مطلب به پوره شي دی چې کله دغه وکړل هغه خزانه را واغستل دی د غزې نه واپس را روان شول خوشاله دا د قدرت کار دی غربت هم نه پټيږي کسړې ډیر بټای
او کله چې مالداري راشي نو کسړی دا پټي دا هم د پټيږي دوړ اظهار چې نو هغه په خپل کېږي دی چې واپس راغلی نو حالات خشوع دي خوش برابر دي خوشحالي هر څه قصې نه او بیا د غټه لوی خبر دی چې خزې چې نو هغه مې دې پریم هم کمزورې خبره برداشت کړي نه یو دې تاسو کړه چې چل شي بل دې کړه جو اخر د دې نه دی ګویا شي دي مونږ دغه شانته هجرت کولو جو باغې کې چې لاړو پای د قشن قصو شوله مونږه خزانه وسته خو دې گاونډیان ول دغه د خاصان چل دی مونږ بم د سیلاړ شو جزاغوی روان شي دي دا وایي چې اوس کله هجرت شروع کړي د تلې د سټه ما پورې د سفر کړي دي چې بیا دا غوي چې نو هغه دغه خبره کړي ده چې کله دغه خبره کړل جو سړی ورته پلاری وته ویلي چې تاسو دا چې نو هغه بچو لار شډه کې راوړنګي ای بابا کار دې کړي نه ډه کې راوړنګ چې بیا ورته اخر ته چې به تو کټوای کړه ایست دی راوړې دی کټوای کړه ته خو مخکې لاړ شخکار خو وکړه کنه سو خو راوړه بیا بچ نو کټوای کړم دې تلې نه چې ته اوس وتلې نه الته نو هغه ونه کې بیا دغه شان مرغې ناستنه وی هغه ته چې نو کله د خرول ای چې ما ولي دور ته ما شان تذکره کړي چې نو په هجرت سو وږي شي او خوراک د پاره هغه سید یو دا یو خبر واره مخکې خپل اتفاق پیدا کې بیا ورسته مخ کار کوي نو دای سره دا چې هجرت کې هم چې نو هغه برکت دی خو د هجرت سره نور خبرې هم دی از نه چې صرف چې نو هغه د دنیا لپاره هجرت ودا ای سره اتفاق دی دا هغه سره اتحاد دی دا سره دین باندې چلیدل نه نو بهر الله رب العزت و یجد فی الارض مراغما کثیرا دی به مومن چې نو هغه پزماکه کې فراخي وسعد او دغه شانت چې نو هغه د رزق فراخي او ما یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله څوک چې الله د رضا د پاره چې نو هغه وتلو اوس د حقيقي هجرت چې نو هغه دغه نه د حدیث مبارکه کې راځي انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله د اعمال د نیت چې نو اعمال دار مدار د پنیت سره دی د جا هجرت چې نو هغه د الله او د الله د رسول د پاره فكانت هجرته الى الله ورسوله نو د هجرت چې هغه د الله او د الله د رسول لپاره دی ومن كانت هجرته الى امراه يتزوجها او کله چې نو هغه نیت د خزې د پاره جوړه په پکوادو کی او کله چې نیت چې نو هغه الى دنیا د پاره یوسبها نو دته په دنیا ملایږي او کله چې نیت چې نو هغه د دینه ما سیوا د بل څه د پاره نو دته باقی ملایږي نو ډېر ټولو کې نو هغه بهترین شی د الله او د الله د رسول لپاره هجرت کول نو ځکه الله وایي مې یخرج من بیته مهاجرا نو څوک چې نو هغه وتلو هجرت وکړلو د الله رب العزت طرف ته ورسوله او د الله پاک رسول ته ثم يدركه الموت او بیا د پلار کې چې نو هغه مرګ رالو لکه څنګه چې مونږ وې د زمر بن جندب رضی الله تعالی عنہ فقد وقع اجره على الله نو د دې سړي اجر چې نو هغه په الله باندې واقع شو وکانه الله غفور الرحیم الله رب العزت چې نو هغه بخون کې او مهربان دی دغه چې کم کمه کوته شي الله رب العزت چې نو هغه ورته معاف کړي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ومن يهاجر څوک چې هجرت وکړي فی سبیل الله د الله په لار کې یجد نو بیا به مومیا فی الارض پزماکه کې مراغمن زید اوسېدو رزق حلال کثیرن ډیر وسعتن او فراخي ومن یخرج من بیته او څوک چې نو هغه وتلو د خپل کور نه مهاجرن هجرت کون کې الی الله الله تو رسوله او د رسول طرف ته ثم یدرکه او بیا چې نو هغه اومنتلو الموت مرګ لره یعنی هغه راګیر کو مرګو فقد وقع اجره نو واقع شو داغه اجر الله په الله باندې وکانه الله او دی الله پاک غفورا بخون کې رحیمه مهربانه ومن يهاجر څوک چې نو هجرت وکړي فی سبیل الله د الله په لار کې یجد بیا به مومي هغه فی الارض پزمکه کې مراغبن چې نو زید اوسېدو کثیر ډیر وسعتن او فراخي ومن یخرج څوک چې اوتلو من بیته له خپل کور نه مهاجرن هجرت کون کې الله الله ته ورسوله او دا رسول طرف ته ثم يدركه الموت او بیا چې نو راګیر کو هغه لره مرګ فقد وقع اجره نو بشک واقع شو ثابت شو داغه اجر علی الله په الله باندې وکانه الله او دی الله پاک غفورا بخون کې رحیمه مهربانه